بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. اول سپاری دریم رکوع دا سورة البقرہ دا. سورة البقرہ آیات نمبر 50 دے 25 نمبر آیات دے. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذین او زیر ورکا او خلقو تا آمنو چی ایمان روڑے دے وعملو الصالحات او عملون کلی دی دنیکو ان لهم بشک د دوی د پارا جنات داس باغونه دی تجری من تحتها الانهار چې بیگی داغی لاندې نهرونه کلما رزقو کله چې ورکلی شي دوی ته منها د اغي باغونه من ثمرات رزقا د میوونه رزق قالوا نوایب دوی هذا الذي چې داهو هم اغا د رزقنا چې را کړی شوی مونږ ته من قبل د دین وړاندې و اتو به او وربه کړی شي دوی ته متشابها میوه یو شانتی ولهم فيها او د دوی لپاره بوي جنتون کې ازواج مطهره بیبیانی بوي پاکی وهم فيها خالدون او دوی به په دې جنتون کې همیشه وي. وبشر الذين آمنوا او زیر ورکا خلقو دا چې ایمان راوړی دي. قرآن مجید فرقان حمید اسلوب او طریقه دا ده چې ترهیب نه پس یعنی ایرولو نه پس د ترغیب ذکر فرمایي. د دین وړاندې کافرانو ته د دوزخ او دایمي عذاب نه ویره ورکړل شوله او په دې آیات کریمه کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایلی شلو چې تاسو مؤمنانو ته او نیک عمل کوونکو ته د جنت او د جنت میوه د پاکو بیبیانو او د هغه نعمتونو همیشواله زیر ورکړي چې دې ته به ملاویږي. دلته دې آیات کریمه کې څلور نعمتونو ذکر په خصوصیت سره رب العالمین د هغې ذکر وکړو. د دې وجه دا ده چې انسان ته چې کوم دی بنیادی طور باندې د دې څلور شیزونو ضرورت وي نه دی. یو د رهایش ضرورت وي، انسان ته رهایش ضرورت وي او دغه شانتي انسان ته د خوراک ضرورت وي، دغه شانتي انسان ته چې کوم دی د سکات ضرورت وي، دغه شانتي انسان ته د نکاح ضرورت وي نه دی. دې آیات کریمه کې رب العالمین د دې څلور شیزونو خصوصیت سره ذکر وکړو. رب العالمین جنتین د پاره چې کوم رهایش دی د هغې بندوبست رب العالمین وفرمایي چې دې لپاره جنت دی، دې به جنت کې اوسېږي نه دی. او دغه شان چې کله د خوراک ذکر رالی نو جنتین د پاره جنت کې چې کوم دی میوې دي نه دی، قسمه قسمه میوې دي، هغه به دې ته د خوراک دپاره میلاویږي. سکات دپاره د جنت نه چې کوم نهرونه بیږي نه دی، هغه دې دپاره د سکات بندوبست رب العالمین هلته وکړو. او نکاح دپاره رب العالمین دې دپاره پاکې بیبیانې د هغې ذکر یې وکړ، یعنې حورینې رب العالمین د دې زیر یې وفرمایل چې دا جنتینو ته به دا شیزونه په جنت کې میلاویږي نه دی. دغه شان دی الله به وفرمایي و اتو به متشابهه او وربکلی شي دوی ته میوه یو شانتي نه دی. مطلب دا دی جنت چې کومې میوې دي هغه به رنګ لحاظ چې کوم دی
یو شانتی به وي نه دی مګر ذاقي اعتبار سره چې کوم دی هغه به جدا جدا وي او دغه شانتی چې کله یو ځل میلاویدلو نه بعد چې کله دوباره هغې ته میوې میلاویږي دا جنتین به وایي چې دا خو هغه میوه ده چې دې نه موږ ته مخکې راکړې شوې ده موږ ته مخکې میلاوه شوې ده نه دی نو اگر چې هغه ته میلاوه شوي چې کله هغې ته دوباره میلاویږي نو د هغې ذیقه او خوند چې کوم دی هغه به نور هم زیات وي نه دی ازواج مطهرة بیبیانی به وي پاکې نه دی یعنی جنت کې به جنتین د پاره پاکې بیبیانی وي یعنی حورینې به وي نه دی دغه شانتي جنتینو چې کومې بیبیانې وي هغه به حورینې وي او دا به چې کوم دی د تمام ناپاکۍ نه او ګندګۍ نه دا به هغې نه پاکې نه دی نه به هغې په جسم باندې به نه سخیره وي نه ګندګي وي او دغه شانتي دې سره سره چې کوم دی هغه به بدمزاجۍ نه بد اخلاقۍ نه به هم پاکې وي دا بیبیانې به رب العالمین په جنت کې جنتینو له ورکوي ان الله لا یستحیي بشک الله رب العالمین حیا نه کوي نه پرېږدي ان یضرب چې پوهې دپاره بیان کې مثلا ما بعودة څه مثال د ماشي فما فوقها یا د دې نه زیات په سپکوالي کې فاما الذین آمنوا نو کوم خلکو چې ایمان راوړی دی فیعلمون نو هغې پوهېږي انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه واما الذین کفروا هغه کسان چې کافران دي فیقولون نو هغې وایي ماذا اراد الله څه اراده کړې ده الله رب العالمین بهذا مثلا په دې مثال سره یضل به کثیرا ګمراه کوي په دې سره ډېر خلک ویهدي به کثیرا او هدایت کوي په دې سره کثیرا ډېرو ته وما یضل ونه ګمراه کوي به په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقان علامه قرطبي رحمت الله علیه فرمایلی دي یعنی الله رب العالمین د چا د اعتراض د ایرې د وجې نه داسې مثال بیانول نه پرېږدي چې کله الله رب العالمین د منافقانو د مثالونه بیان کړو د اور بلونکي او په باران کې نښتي سړي د منافقانو وویل چې د الله رب العالمین مرتبه د دې نه اوچته ده چې هغه مثالونه بیان کړي په دې موقع باندې رب العالمین دا آیت کریمه نازله کړه او کافرانو منافقانو چې دا سوال کړی چې الله رب العالمین د دې مثال بیانولو څه اراده ده څه مقصد دی نو د دې جواب دا دی چې کوم خلکو چې جهالت غالب شوی دی کوم خلکو باندې جهالت غالب شوی دی او ضد د عناد وجې نه منې کېږي نه چې کله هغې دا مثالونه واوري نو ضد او د عناد د وجې نه په دې مثالونو کې غوره فکر نه کوي او فوراً چې کوم دی دې نه انکار کوي لهذا دې مثالونو بیانولو هغې په حق کې ګمراهي موجب شول نه سبب جوړیږي نه او چې کوم خلک د ضد او د عناد نه کوي په فراخه ذهن چې کوم دی سوچ کوي غوره فکر کوي هغه چې کله د الله تعالی دا مثالونه واوري نو هدایت هغې ته حاصل شي نه یعنی مطلب دا رب العالمین چې کوم دی دا مثالونه ځکه بیانوي چې کوم خلک منافقان دي کافران دي بغض کوي حسد کوي عناد د وجې چې کوم دی په الله باندې ایمان نه راوړي نو رب العالمین چې کوم دی دا خلک نور هم ګمراه کړي نه او چې کوم خلک مؤمنان دي الله باندې ایمان راوړي هغه چې کله دا مثالونه واوري نو رب العالمین چې کوم دی هغې په ایمان کې نور هم اضافه وکړي رب العالمین هغې له چې کوم دی هدایت نور هم ورکړي نه فسق معنی دا اعتدال او نیغه لارې نه خروج او په شریعت کې کبیره ګناه کوونکو ته فاسق وایي نه او د فسق 3 درجې دي 3 مراتب دي نه یو چې کوم دا تعغابي ویل کېږي څوک چې کله کبیره ګناه کوي او هغه بد ګڼي د فرض پرې خوستلو او حرام کولو کبیره ګناه ده نه او دویم دا دی د فسق دویمه درجه انحماق دی کم یو سړی چې کبیره ګناه عادي وي او هغې ته د هغې ویره نه وي
او د فسق دریمه درجه چې کوم دا هغه ته جهود ویل کیږي. کم سړی چې کبیره ګناه صحیح ګڼلو سره وکي نو کم انسان چې دریمه درجه ته ورسیږي هغه د ایمان نه وځي او هغه کافر کیږي. دلته فاسق نه مراد هغه منافقان دي چې فسق دریمه درجه ته رسیدلی ونري. یتل به ترجمه دا غوښ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وزير ورکا خلق ته چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او عمل کړي دي نیکو ان لهم چې بشکا د دوی لپاره جنات تجري داسې باغونه دي تجري من تحتها الانهار چې بیګي داغي لاندې نهرونه کلما رزقوا کله چې ورکړي شي دوی ته منها داغي باغونو نه من ثمرات رزقا د میوونه رزق قالوا هذا الذي نوای بدوی هم چې دا هم هغه دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته من قبل الذين وړاندې و اتو به او وربکلی شي دوی ته متشابها میوه یو شانتی ولهم فیها او د دوی لپاره به وي په دې جنتونو کې ازواج مطهره بیبیانی به وي پاکي وهم فیها خالدون او دوی به په دې جنتونو کې همیشه وي. ان الله بشک الله رب العالمین لا یستحیی حیا نه کوي نه پرېږدي ان یضربه چې پوهې د پاره بیان کی مثلا ما بعودة مثال د ماشي فما فوقها یا د دین زیاد اسپکوالږي. فاما الذين آمنوا نکم خلق چې ایمان راوړي دي فيعلمون انه الحق ناغي پويږي چې دا مثال حق دی من ربهم طرفه د رب د دوینا. واما الذين كفروا او اكسان چې کافران دي فيقولون ناغي وای ماذا اراد الله س اراده کړی دا رب العالمین بهذا مثلا بدی مثال سره يدل به كثيرا گمراه کوي په دې سره ډیر خلک ويهدي به كثيرا هدایت کوي په دې سره كثيرا ډیر وتا وما يدل به انو گمراه کوي په دې سره الا الفاسقين مگر فاسقان خلک. وما علينا الا البلاغ المبين.